السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. ملګرو څنګه یې؟ امید لرم ټول به روغ جوړ یې. څنګه چې تاسو ته پته ده پټرول نن سبا ډېر زیات ارزان دي، خو دا دي چې بند شوي دي. نو د هغې له وجې نه په پټرول پمپو کې هم ډېر رش دی، هلته هم جګړې کېږي. تاسو به بل ورځ لیدلي وو، زه بل ورځ لایو چې راغلی وم پټرول پمپ کې چې کوم زه شیرګړ پی ایس او چې کوم پټرول پمپ و په هغې کې زه ولاړ وم، نو هلته هم ډېر رش و. نن چا ویل چې لکه پټرول میلاویږي، نو د دغې وجې نه په دې پټرولو باندې لکه زمونږ کوم سوشل ورکران دي، څه کسان کوم امیر صاحب چې دی، کوم چې د بونیر سره تعلق ساتي، نن سبا په ملیشیا کې اوسیږي، او سپین خان چې د سوات سیمې سره تعلق ساتي، د هغو په منځ کې په پټرولو باندې څه لانجه راغلې ده. تاسو ته پته وي چې سپین خان په عمران خان پسې څه خبرې کړې وي، چې د هغې جواب کې ولا کوم امیر صاحب چې دی شفیع الله بی، هغه ولا هغه جواب ورکړی و د هغې کوم چې په عمران خان پسې خبرې کړې وي. نو بیا هغه سپین خان بیا ویډیو په امیر صاحب پسې وکړله، او هغه ته یې لکه کنځلې او ډېر ردې بدې او هغه وویلې. نو زه د دې ډېر زیات مذمت کوم، ځکه چې لکه پښتون هغه پښتون ته کنځلې کول، اول زمونږ په اسلام کې کنځل کول دا لکه منع راغلی دی، نه کنځل کول نشته دی په اسلام کې، لکه دا منع ده په اسلام کې. بل بیا موږ پښتانه یو، نو پښتانه په کنځلو باندې بیا څومره هغه خفه کېږي. نو زما پیغام دا د ټولو ورونو لپاره دی، ټول پښتنو لپاره دی، چې هر څه لکه موږ کم کسان چې سیاست سره تعلق ساتي، هر یو کس یو خپل نظریه، یو خپل سوچي، نو په هغې باندې هغه یو پارټي هغه جاین کوي، د هغې سپورټ کوي، په هغه په خپل سوچ باندې، د په خپل نظریه باندې د هر انسان هغه یو خپل نظریه، نو په هغه نظریه باندې هغه پارټي د هغې د پارټي سپورټ کوي. صحیح شوه. نو زما ټولو پښتنو ورونو ته دا درخواست دی چې پلیز کنځلې کول، لکه ستا به د یو کس سره دغه یو هغه کې بیا ته د هغه مور خور او د هغه خاندان هغه ته یادې، هغې ته کنځلې کې، د هغه خاندان ته کنځلې کې، د هغه مور خور ته کنځلې کې، نو دا ډېره بده خبره ده. نو د داسې کنځلو نه ډېر زیات ځان وساتئ. نو دغه یو واقعه روانه ده، الله دې خیر وکړي. نو امیر صاحب تم زما یو پیغام دی شفیع الله بی ته، چې ته هم مطلب ته د عمران خان سپورټر، صحیح شوه، ته لکه صحیح ده، یو کس په خپل لیډر پسې هغه خبرې نشي برداشت کولی، دغه زه منمه، خو بیا هم ګزاره پکار ده ډېره، لکه دغه سوشل میډیا ده، څوک په یو پسې لګوي، څوک په بل پسې لګوي، لکه دا تاسو مونږ روزانه یو، نو څوک په یو پسې لګوي، څوک په بل پسې لګوي، نو اول خو داسې کول نه دي پکار. صحیح شوه. نو ټولو پښتنو ته مې دغه درخواست دی چې لکه ته چې د بل خور کنځې، یا د بل خاندان، یا د بل مور ته هغې ته کنځلې کوي، نو لازما به هغه ستا مور او ستا خور ته او ستا خاندان ته به هغه کنځلې کوي، نو خپله مور خور هغه په بل باندې مه کنځئ، نو اول تاسو د بل هغه مه کنځئ، نو ستاسو هغه به څوک نه کنځي. نو ډېره مننه هم کومه، ویډیو سره شیر کړئ. دغه یو شارټ میسیج زما ټولو پښتنو ته چې تاسو ته ما درکو، ډېره مننه هم کومه چې مالم دومره وخت راکو. دا ویډیو سره ډېره شیر کړئ. زما سپین خان ته هم دغه درخواست دی چې تا چې کومه ویډیو کړې د هغې کې تا ډېر غلط الفاظ، ډېرې کنځلې، ډېرې ردې بدې دي په هغې کې ویلي دي، او ډېر غلط الفاظ دي په هغې کې استعمال کړي دي. نو ستا ته یو درخواست دی چې بله ویډیو داسې ستا را نشي، لکه موږ ټول پښتانه یو، هر یو کس باندې خپل عزت هغه ګران دی، او ته چې لکه داسې خبرې کوې یو کس ته، نو لکه دا ډېره بده خبره ده. او که ته داسې
نو لازما به هغه بیا تا ته نه ډېر غټ فساد هم جوړېدی شي. نو سپین خان ته مې دغه درخواست دی چې ته هم کمې کنځلې چې دې کړي دي نو د هغې د شفیع الله بی نه کوم چې په ملیشیا کې نن سبا اوسیږي نو د هغه نه که تا بخښنه وغوښتله د هغه نه دې معافي وغوښتله نو دا به ډېره ښه وي. بل سیاست چې دی نو دا د چا به لکه مطلب تا ته مې وویله چې د چا یو پارټي هغه سپورټ کوي د چا څوک بل پارټي خوښوي د هغه دغه پارټۍ سپورټ کوي نو د هغه خپله نظریه خپله سوچ باندې نو په هغه دغه باندې لکه په کور کې څلور کسان نو څلور پارټۍ په هغې کې لکه دا چا خپله نظریه ده صحیح شوه نو په هغه که یو په کور کې شپږ کسان صحیح شو نو هغه د شپږو پارټو سپورټ کوي لکه دا چې خپل نظریه د په خپل سوچ باندې په خپل سوچ په خپل فکر باندې هغه پارټي جاین کوي د هغې پارټي سپورټ هم کوي صحیح شو نو دا خو د هر چا خپل خوښه ده خو زمونږ زیاتر جنګ جګړې چې هغه د پارټو د وجې نه لکه تاسو وګورئ په کلي کې په حجره کې د پارټو باسي په حتی کې چې په مسجد کې د پارټو او د سیاست هغه باسي په دکانونو کې هغه هلته به د پارټو باسي هلته به د سیاست باسي که په حجره کې نو هغه هلته سیاست نو دې لکه بیا مرګړي لګیایي پکې نو بیا ډېر لرې لاړ شي لکه بیا پکې جګړې ته هم خبره واوړي نو ډېر ټولو پښتنو ته زما دغه درخواست دی چې په داسې خبرو باندې تاسو منخلئ د داسې خبرو نه د سیاست نه هغه تاسو ګریز وکئ لکه په دې سیاسي خبرو باندې د یو بل سره هغه تاسو منخلئ او د یو بل ته کنځلې کول هغه دغه تاسو مه کوئ. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو ویډیو لازما شیر کړئ. ډېره مننه کوم. د الله په امان.